دا د سفر میاشت ده، دا چې کومه میاشت راختلې ده نو دا د سفر ده، او دې پسې چې کومه میاشت را روانه ده نو هغې ته د ربیع الاول میاشت وایي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په دې میاشت کې بیمار شوی دی، او بیا د ربیع الاول په میاشت کې رسول الله مبارک وفات شوی دی، او د دغه ربیع الاول میاشت کې رسول الله مبارک پیدا شوی هم دی. نو په دې نسبت د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا سیرت مونږ اراده وکړه، الله دې توفیق راکړي چې دا بیان کو. رونو د دواړو جهانو د سردار مبارک حق دا په مونږ او تاسو باندې ډېر زیات دی، ځکه رب العالمین فرمای النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. دا مؤمنان ځان ته دومره پیدا نشي رسولی، او دا مسلمانان ځان ته دومره پیدا نشي رسولی لکه څومره پیدا چې د دواړو جهانو سردار مبارک مونږ ته رسولی ده. ځکه که دواړو جهانو سردار مبارک نه وی نو مونږ به د کفر په تیرو کې پراتو، او مونږ به د جهنم خشاکو. د ایمان دا نعمت چې مونږ ته نصیب شوی دی دا د دواړو جهانو د سردار مبارک د برکته. پاک پیغمبر مبارک فرمایي انا لکم مثل الوالد للولد، زه ستاسو د پاره داسې یم لکه پلار د بچو د پاره. پاک پیغمبر مبارک د مسلمانانو روحانی پلار دی، او د پاک پیغمبر مبارک بیبیانې امهات المؤمنین دا د مسلمانانو میندې دي. نو د پلار حق په بچو باندې ډېر زیاتی، دغه رنګې د رسول الله مبارک حق په موږ زیات دی. د پاک پیغمبر مبارک اطاعت بکو، د رسول الله مبارک خبره بمنو، اله به موږ کامیاب یو. نو په دې وجه د پاک پیغمبر مبارک دا سیرت بیانوم، الله دې توفیق راکړي. د دواړو جهانو سردار مبارک نوم محمد دی او احمد. د پلار نوم عبدالله دی، او د مور نوم بیبي آمنه دی، او د نیکه نوم عبدالمطلب دی، او د عبدالمطلب د پلار نوم دا هاشم دی. خو پاک پیغمبر مبارک چې الله را لیږلی دی نو په یو مضبوط قوم کې را لیږلی دی، او په ښه خاندان کې د دواړو جهانو سردار مبارک را لیږلی دی. ځکه پیغمبران چې راځي نو هغه به په ښه خاندان کې راځي، او په ښو نسبونو کې به پیغمبران راځي. او د دواړو جهانو د سردار مبارک تعلق دا د قریش خاندان سره دی. قریش دا په دریاب کې یو حیوان دی، یو زناور دی، الله دله ډېر زیات طاقت ورکړی دی. دی په نورو حیواناتو باندې او زناورو باندې غالبي دی، چې وغواړي نو چې کوم حیوان غواړي هغه دی خوړلی شي، لیکن یو حیوان هم دا قریش نشي خوړلی. نو دا قریش حیوان دریابي دا په نورو حیواناتو غالب او مضبوط. دغه رنګې د پاک پیغمبر مبارک قوم او قبیله دې ته قریش ولې وی، ځکه دا په نورو قومونو باندې غالب او دا زورور او دا طاقتور و. نو د مضبوط خاندان سره د دواړو جهانو سردار مبارک تعلق ساته. د عبدالمطلب د پلار نوم دا هاشم، اصل کې خپل نوم عمر و عمر، خو په مکه مکرمه کې یو ځل قحط راغلی نو دی فلسطین ته لاړ، او د هغې ځای نه ډېر زیات اوړه راوړل او اوښې حلال که. هغه غوښه ښوروا کې ډوډۍ ماته کړه، او چې څومره عرب و قریش نو هغوی له به هغه ماته ډوډۍ هغه چوري کړې ډوډۍ هغه ماته ډوډۍ ورکوله هغه سري. یو وخت نه بار بر وخت به هغوی له خوراک ورکو. نو په دې وجه باندې دی بیا په هاشم باندې مشهور شو، او رب ذوالجلال پکې ډېره زیاته سها پیدا کړې وه، او الله ول ډېر زیات حسن او جمال ول رب العالمین ورکړی و،
او د دواړو جهانو د سردار مبارک اغه نور نبوت په دغه تندي کې پروتو د بني اسرائیلو چې کوم علماو هغه به چې د هاشم سره ملو شو نو د ده لاسونه به یې ښکلول ځکه هغوی ته پته وه چې په دې تندي کې هغه نور نبوت پروت دی هغه پکې ځلیږي تر دې چې د روم بادشاه هغه ورته یو ځل سوال جواب وکړ وی زما لور ده او زما دا لور ډیره زیاته خشته او خوبصورته ده شهزادګۍ ده او د دې په شانتې حسن کې او په جمال کې او په ډول کې بله جینۍ نشته نو هاشم ته وې که ستا خوښی نو دا خپله لور به زه تا ته په نکاح کړم د دې واده به در سره وکړم هاشم د هغې نه انکار وکړ او د هغې د روم بادشاه هغه لورې په نکاح باندې وانغښته د هغې روم بادشاه مقصد سو د هغه مقصد دو چې زما لور سره نکاح وکړي نو چې بچی یې پیدا کیږي نو زما د لور نه به پیدا شي نو هغه د نبوت هغه رڼا او هغه نور هغه به زموږ د کور ته را منتقل شي نو دا دغه خلکو ته پته وه د تجارت دپاره تللی نو مدینې منورې ته چې ورسېد نو هغلته د یو سړي سره دیره شو نور د قریشو هلک هم ورسره د هغې لور د هغې نوم سلمه او دا سلمه ډیره زیاته خوبصورت او خشته جینۍ وه او دا هاشم د عمر دیم ډیر زیات خوبصورت او ښکلی هغه جینۍ ته چې وکتل د هغې حیا ته وکتل د هغې حسن ته وکتل حیاداره او خشته وه نو دا یې زړه کې راله چېرې دې سره واده وکړم نو بهتره به د هغه پلار ته ووایي که دا لور دې ما له په نکاح راکوې نو ښه به نو ده د داسې مضبوط قوم سره تعلق ساتل وی قوم چا د خبره ښکته غورځوله هغه ورته وی ډېره زیاته ښه ده خپله لور یې ورته په نکاح کړه خو دی ورته وي چې ګورې د ما د دې بچې او ستا نه چې کوم بچې پیدا شو ابه ځان سره مکې مکرمې ته نه بوځې ابه هم په دې مدینه منوره کې په دې ځای کې به اوسېږي ده ورته وی ډېره زیاته ښه ده هغې سره یې نکاح وکړه سر ورځې هغې ځای کې ایسار رب العالمین د هغې نه ورله یو بچې بیا ورکړی دی عبدالمطلب د عبدالمطلب خپل نوم هم د عبدالمطلب نوم نه دی بلکې د ده نوم دی شیبه کله چې د عبدالمطلب پیدا شو مور نوم یې سلمه نو چې دی پیدا شو نو د ده سر کې سپین غونتی ویښته اوس هم چې یو ماشوم پیدا شي او سر کې سپین ویښته وي نو خلک ورته بوډا وایي بوډا سپینګیری او بوډا ورته وایي نو د ده په دې سر کې سپین ویښتو نو چې خلکو هغه یو سپین ویښته ته وکتل نو ده ته بیا شیبه وی شیبه نو دی په شیبه باندې مشهور شو خپل نوم یې دا شیبه او دا هاشم دی بیا د تجارت دپاره لاړه نو یو ځای کې دی بیمار شو هغلته وفات شو هغې ځای کې ښخ کړ د 15 کالو په عمر کې وفات شوی د عمر یې کم د عبدالمطلب هغې خپل مور سره پاتې شو دا شیبه تقریبا د 8 کالو عمر ته ورسېد د دې تهامې علاقې د دې عربو یو سړی و هغه مدینې منورې ته تللی نو چې هغلته لاړ نو هلکان هغې ځای کې ناست و غشي ورسره او په هغې باندې نښه شته نو د دې عبدالمطلب او د دې شیبه نه به نښه نه خطا کېده خو چې غشې بیا ورګزار که هغه نښه بیا بلکل په رسا په دې منځ باندې وویشته او اواز بیا وکوي زه د هاشم زوی یمه هغې سړي دا خبره واورېده او چې څنګه هاشم خشته و دغه رنګ حسن او جمال او ډول رب العالمین د شیبه له د عبدالمطلب له ورکړی نو هغه سړی راغی او د دې هاشم زمونږ دا خوله د ماشوم وای نه په هاشم باندې بلده ده بعضې هغه غلطې مشهورې خوله پې بلده نو دغه هاشم د ده رورو او د ده د هغې رور نوم مطلب نو هغه مطلب په مکه مکرمه کې نو هغه سړی ورسره میلو شو چېرې ستار واره دی د 8 کالو دی په مدینه منوره کې ورته پته و چې واره خو میلته شته رور د هغې واده نه خو خبر او ډېر زیات خوبصورته دی ډېر بهادر دی نه خطې نه خطا کېږي خو زړې جامې یې اچولې بس دا مطلب سمدستي په اوښه باندې سور شو ځان یې مدینې منورې ته ورسو
هغه ماشوم په هلکانو کې ناستو او معلومات یې وکړه یره وایي دې ځای کې دغه د هاشم زوی څوک دی هغې ماشوم ورته ویې د هاشم زوی زه یم نو د هغه د مور نه اجازت واخیست وایي دې ما سری که دی به زه بوځم زه به یې ښه تربیته کوم زما واره دی او زه د هاشم رور یم هغې ورته ویې ډېره زیاته ښه ده نو ځان سره یې دې په اوښه باندې کېنه او دا شیبه نو دی یې را روان که جامې یې زړې وي او په شکل ډېر زیات خشته و هر چا ورته نیغ نیغ کتل چې هلک خو ډېر زیات خوبصورته دی چې څنګه هاشم خوبصورته و دقه شانتې د هلک هم خوبصورته دی خو جامې یې خیرنې دي نو د دې مطلب نه چا تپوس خلکو به ترې تپوس کو دا دې څه دی نو ده به ورته وخاندل وایي دا زما مرئۍ دی مرئۍ عبد په عربی کې مرئۍ ته وایي نو ده وایي دا زما عبد دی اوس که خلکو ته یم چې دا زما واره دی نو وایي به چې ښه در واره دی جامو ته یې وګوره نو چې کله کور ته راوست یو ښکلې مزیداره خشته جوړی ورله واغېسته او هغې ورته واچوله او بیا یې د ارواره روغ کې وایي دا زما مرئۍ نه دی وایي دا د هاشم زوی دی پلار یې هم خشته او بچی یې هم خشته دی بس هغه لفظ د عبد یې د خولې نه ختلی و نو خلکو به ورته هم هغه عبدالمطلب وي چې د مطلب هغه مرئۍ په هغې نوم باندې مشهور شو هغه شیبه هغه خپل نوم یې پاتې شو د الله شان ته ګوره دی لوېده خو دل هم الله ډېر زیات حسن ورکړی او ډېر زیات مضبوط انسان و رب العالمین ورله یو بچی ورکړی و د هغې ځینو مې حارس و خارس د الله شان ته ګوره د زمزم دا کوي دا بند پروت اوس د دواړو جهانو سردار مبارک به څه موده بس پیدا کیږي نو د پاک پیغمبر مبارک د پیدایش نه مخکې رب ذوالجلال د زمزم هغه اوبه م راښکاره کول غواړي تاسو ته مې د ابراهیم علیه السلام واقعه کې ویلي چې جرهم قبیله راغلې وه او هغه مکه مکرمه کې عباده شوې وه او بیا اسماعیل علیه السلام په هغې قوم کې واده کړی د هغې نه ول الله پاک اولاد ورکړی او چې کله د اسماعیل علیه السلام عمر 110 کاله شو نو دې مکه مکرمه کې وفات شو مور یې ختویم کې ښخه شوې وه او دې یې په ختویم کې ښخ کړ د بیت الله نه بار داسې لږ غونتې حصه ده چې کوم ځای کې هغه میزاب رحمت د ناوه مبارکه الله دې په دغه ځای کې بیت الله کې دننه منځونه نصیب کړي نو هغې ځای کې دې ښخ شو او بیا د بیت الله هغه متولی خو اسماعیل علیه السلام نو د هغې نه پس بیا د هغې متولی هغه د اسماعیل علیه السلام زوی و بیان وسې خیر په مزه مزه د اسماعیل علیه السلام اولاد زیات شو قبیله جرهم هغه هم دغلته آباده وه نو دوی د بیت الله نه داسې بار خوشه لرې برې آباد شو بیا د بیت الله هغه خیال او خدمت هغه به دغه کو د قبیله جرهم قبیلې کو هغه مشري او هغوی ته میلاو شوه نو چې هغوی ته مشري میلاو شوه نو هغوی بیا ظلمونه شروع کړل چې د بار نه به مسافر راتلل نو په هغوی باندې به هم ظلمونه کول بس دغه د اولاد د اسماعیل علیه السلام د اولاد دا ټول عرب را جمع شو او هغوی سره جنګ وکړه هغوی یو ښکل چې کله هغوی تل نو چې کوم د بیت الله خصوصي سامانو نو هغه خصوصي سامان یې د زمزم په هغې کوی کې ور واچو په هغې د خورو نه ډک که بلکل یې د ځمکې سره هوار کړ چا توجه ونه کړه چې یاره دا کوی خالي کول غواړي چې موده تیره شوه بیا د زمزم د کوی خلکو ته پته نه لګېده دونه خو خلکو ته پته وه چې د اسماعیل علیه السلام او زموږ د نکاح هغه کوی دې ځای کې و پته نه لګېده چې هغه کوم ځای کې دی نو دا عبدالمطلب دی بیت الله سره پخوا کې هغه اودو اوس اوده دی خوب یې ولید او دغه د زمزم دا کوي ورته الله په خوب کې وخو یو کس ورته وی یاره ده وکنې باسه په دویمه ورځ بیا هغې ځای کې ودرې په دویمه ورځ بیا خوب ولید په درېیمه ورځ بیا خوب ولید په څلورمه ورځ بیا خوب ولید یو کس ورته وایي احفر زمزم دا زمزم وکنې باسه دی ورته وایي زمزم څه شی دی هغه ورته وایي دا داسې اوبه دي چې دا خرابېږي نو دا سقا کېږي هم نه او په دې باندې به اجیان سیراب کېږي دا د اسماعیل علیه السلام هغه اوبه دي د هغې هغه صفتونه یې ورته وکړل
بیا د ورته وی کم ځای دی نو په خوب کې ورته هغې سړي هغه نشانې برابر کړې چې کله د خوب نه راپاسېد عربو ته یې وی ما 4 ورځې داسې خوب لیدلی دی نو تاسو ما سره امداد وکړئ چې د اسماعیل علیه السلام هغه کوي هغه وکنې باسو هغوی وی یاره د خوب څه پته لګي چې رښتیا به یې که درو د ده مرګتیا یې ونه کړه نو خپل زوی یې ځان سره ملګری کې حارس نو ده به کوي کنې باسه حارس به خورې غورځولې 3 ورځې چې پکې تېرې شو د الله شان ته ګوره هغه اوبه راښکاره شوې هغه کوي راښکاره شو یو لوی اواز یې د الله اکبر وکړ او بیا هغې ته خوا کې حوضونه جوړ کړل هغې کې بیا اوبه واچولې نو چې کم کسان به حج له راتلل نو خلکو به هغه اوبه څکلې د زمزم ښایسته او مزېدارې اوبه وې په هره زمانه کې حاسدین او حسدګر خلک نو دغه کوي به د شپې هغوی خراب کړه هغه تالابونه به یې خراب کړل ده به دروازې بیا سم کړل بیا به د شپې هغوی خراب کړل بیا به یې دروازې سم کړل ډېره ګرانه وه چې هغوی د شپې به خرابول او ده به سمول الله ته وی یا الله دا د زمزم د دې اوبو اجازت زه د څکلو دپاره ورکوم خو د لامبلو دپاره الله د دې اجازت نه ورکوم او بیا خلکو ته وی که چام دې اوبو ته ضرر ورسو او دې دغه ته تالاب ته هغه ته به څه بیماري رسي د الله شان ته ګوره چې کله به خلک راتلل او هغې کې به لامبل بیماري به پې لګېده په یو بیماري په بل بیماري بس بیا هغې زمزم اوبو چا بې د بې نه کولې هغې خوړونو له بیا چا اوبه نه وړې نو د دواړو جهانو سردار مبارک چې دنیا ته را روان دی نو د پاک پیغمبر مبارک نه دا دی مخکې د زمزم اوبه هم ښکاره شوې زوی یې یو نو دا یې منښته وکړه چې الله ما لکه د 10 زامن راکړل 10 او یو کس ورته پیغورم وکړه نو ده وی یا الله کلې ماله د 10 زامن راکړل هغه دې راته بالغان کړل او زما مټې شوې یو به پکې ستا په نوم باندې حلالومه رب العالمین ورله 10 بچي ورکړل چې کله هغه 10 زامن یې غټ شو زلمي شو نو د بیت الله په خوا کې پروت دی ودرې خوب یې ولید چې هغه منښته دې پوره کړی که ابراهیم علیه السلام چې منښته کړې وه چې ماله دې زوی راکړه حلالوم به دقه رنګ هغه هم خوب لیدلی و ده هم خوب ولید د الله شان ته ګوره چې خوب یې ولید نو یاره اوس خو یو بچی حلالوم ټول بچي یې راټول کړل هغوی ته یې ما نښته او نظر کړی دی یو به تاسو کې حلالوم هغوی ورته یې بابا چې کوم یو دی خوښې چاړه پرېږده نو ده وی نه پچه پې وباسم نو چې په هغې بچو باندې پچه وښکه پچه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په پلار باندې راووته په عبدالله باندې راووته مخکې نیکه اسماعیل علیه السلام یو پلاري نیکه هغه چړې ته ځان غورځولی و بلې چړې ته اوس عبدالله به پروزي نو چې کله یې دې روان که دې ډېر زیات خوبصورت او د پلار ډېر زیات خوښه مو د عبدالمطلب نو خویندې چغې کړې چې پام کوه ګوره زموږ دا رور حلال نه کړي وی نه ما منښته کړې ده او پچه په ده راختلې ده هغې وخت کې به چې چا مړی وکړه نو د هغې دیت په 10 اوښانو هغې لوڼو ورته وی بابا داسې چلو که یو طرف ته 10 اوښان که او بل طرف ته زموږ دا رور که پچه پې وباسه نو که په ده پچه راوخته دی به حلال کړي که په اوښانو راوخته هغه به حلال کړي یو طرف ته 10 اوښان کړل او بل طرف ته عبدالله که پچه بیا په عبدالله راوخته 10 اوښان یې ورسره نور هم زیات کړل 6 یې کړل چې بیا یې پې پچه وکړه بیا په عبدالله راوخته 10 یې ورسره نور کړل 10 بیا زیاتول په عبدالله به راخته چې 100 ته اوښان ورسېدل چې پچې وښکه نو پچه په اوښانو باندې راووته بیا وښکه بیا په اوښانو راووته بیا وښکه بیا په اوښانو راووته خویندې خوشحاله شوې رور یې رمټو نیو وی راځه چې کور ته تښتو او د صفا او د مروه په مابین کې هغه 100 اوښان حلال کړه د دواړو جهانو سردار مبارک یو ځل ناستو یو یهودي راغی او یو عربي بانډیچي راغی او ورته وی یا ابن الذبیحین پاک پیغمبر مبارک وخاندل ولې 2 پلاران یې ذبیحین تیر شوي دي یو اسماعیل علیه السلام او یو خپل پلار دا عبدالله خیر د دواړو جهانو سردار مبارک رونو لا دنیا ته تشریف راوړی نه دی چې هغه 9 نښانې په دنیا کې څرګندېږي داسې 9 نښانې څرګندېږي چې خلکو ته پته وه چې د دواړو جهانو سردار مبارک به دنیا ته تشریف راوړي عیسی علیه السلام ته الله وحی وکړه ای عیسی د خپل امت ته دې ووایه چې په احمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي
ځکه ما چې دنیا پیدا کړې ده نو دا مې د هغه د مخه پیدا کړې ده که جنت مې الله وی پیدا کړی دی دا مې د احمد او د محمد صلی الله علیه وسلم د مخه پیدا کړی دی دنیا د هغه د مخه آباده حضرت آدم علیه السلام د هغه نه داسې کار وشو چې په هغې باندې الله په خفه شو او آدم علیه السلام یې ځمکې ته راولېږه نو آدم علیه السلام الله ته وی یا الله وی د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په توپیل په هغې درنه سوال کوم چې الله ما معاف کړه اوس هغه ته څه پته لګېده الله ورته ویلي چې لا تقربا هذه الشجره په جنت کې غوسېږي خو یو اونې ورته وخوړې وی دې ته به نږدې کېږې نه هغې اونې ته آدم علیه السلام او بیبي هوا نږدې شو او د هغې خوراک یې وکړ په هغې باندې رب العالمین خفه شو او د جنت نه آدم او بیبي هوا دا راکوز کړل دی راښکته کړل موسی علیه السلام ډېر زیات جلالي نو په عالم الارواح کې رب العالمین د موسی علیه السلام او د آدم علیه السلام دا روحونه دا متشکل کړل او یو بل ته را مخامخ کړل نو موسی علیه السلام آدم علیه السلام ته وی انت آدم ورته وی ته خو آدم یې که نه هغه ورته وی او موسی زه آدم یم وی هغه آدم چې رب العالمین ته په خپل قدرت باندې پیدا کړی بغیر د پلار نه الله پیدا کړی او بغیر د مور نه الله پیدا کړی هر انسان د الله په قدرت پیدا دی خو زمونږ او ستاسو په پیدایش کې اسباب عادیه او له دخل شته چې سړی او ښځه یو ځای شي د هغې نه الله بچې پیدا کړي نو دغې اسباب عادیه او له زمونږ او ستاسو پیدایش کې دخل شته او د آدم علیه السلام په پیدایش کې اسباب عادیه او له دخل نو هر انسان د الله په قدرت پیدا دی نو موسی علیه السلام ورته وی ته خو الله په خپل قدرت پیدا کړی یعنی بغیر د پلار نه او د مور نه وی او دا هم را باندې الله احسان دی بیا ورته موسی علیه السلام وی ګوره الله درته ټولې فرشتې په سجده باندې وغورځولې تعظیما لکه ستا تعظیم یې کو هغه مخلوق چې د ګناه نه پاک دی هغې ستا د تعظیم دپاره په سجده باندې وغورځولې وی او بیا ورته وی رب العالمین په خپل جنت کې هم ته وسولې آدم علیه السلام ورته وی نو مقصد یې ده چې الله در باندې دا دومره غټ غټ احسانات کړي دي نو بیا ورته وی ګوره وی خطویه دې وکړه نو خلک دې د جنت نه دنیا ته راکوز کړله الله در باندې څومره احسانات وکړل او تاسو چلو که ولې د موسی علیه السلام مقصد ده چې دا اولاد خو اسم الله ستا نه پیدا کو د بی هوا نه به پیدا کو ستا د صلب او د شا نه به پیدا کو نو چې دا خطویه دې نه وې کړې نو په جنت کې به یې نه پیدا کړی نو بچو نوسو کړوسو به دې مزې کولې په جنت کې به نو خطویه دې وکړه نو دا چل دې وکړه چې هغه دې ځمکې ته راکوز کړله ملامته کوئ آدم علیه السلام ورته انت موسی وی ته خو موسی یې که نه ته خو هم د الله پیغمبر او زما بچی او بچی او نوسي له خو نري پکار چې پلار سره په دې انداز باندې خبرې وکړي ته خو موسی یې که نه او ورته وی یو زه موسی یم وی ګوره الله درله پیغمبري درکړه الله درله رسالت درکړه او رب العالمین درله تورات تختې درکړې الله در سره خبرې وکړې دومره احسانات در باندې الله کړي دي نو مقصد یې دا چې په تا باندې الله دومره احسانات وکړه نو ما سره را په داسې انداز باندې ولې غږېږي دا خبر را سره ولې کې بیا ورته آدم علیه السلام وایي یاره ستا د خبرې جواب خو درله زه در کومه خو داسې چل د تا نه یو تپوس کوم تاله چې الله را تورات د تختې درکړې نو دی زما د پیدایش نه څومره مخکې لیکلی دي یو د دې مخلوق هغه تقدیرونه دي هغه الله د دې مخلوق د پیدا ځمکې د اسمانونو د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې لیکلي دي او یو د تورات تورات په تختو لیکل هغه ترې نه مراد شو یا لوح محفوظ کې لیکل نو دا د تورات زما د پیدایش نه الله پاک څومره مخکې لیکلی دی ولې چې تا له الله تورات درکه نو د الله نه خو به دا تپوس کړي که نه چې الله دا دې څومره مخکې لیکلی دی موسی علیه السلام ورته وایي او کړی مې دی ستا د پیدایش نه آدم علیه السلام الله 40 کاله دا تورات مخکې لیکلی دی ښه وایي تورات کې دا شته چې په عصوا آدم ربه فغوا چې آدم علیه السلام نه دا کار شوی دی دا خطی ته شوی ده
ځان ته د غوا نسبت وکړه حالان کې الله په خپله قرآن حکیم کې فرمایي ونسیه ولم نجد له عزما. الله په خپله وایي ونسیه ولم نجد له عزما. خو د آدم علیه السلام عجز او انکسار عاجزي ده. نښه نو ورته وایي ګوره تا په تورات کې دا الفاظ لیدلی دي چې د نه به دا کار کېږي. ورته وایي او ښه نو ورته وایي ګوره چې کوم شي الله زما د پیدایش نه مخکې 40 کاله په ما باندې لیکلی دی نو ته په هغې ما ملامته کوې چې الله لیکلی خو خامخا به کېده که نه. نو پاک پیغمبر مبارک فرمایي په آدم علیه السلام د موسی علیه السلام باندې حجت قایم کو د هغه نه وګټله هغه چپ شو. ګوره دې ځای کې دا خبره خو نه ده پکار خو به کمه اعتذار په قدر باندې منه دی په تقدیر باندې به عذر نه نیسي خو هلته دا به په دنیا کې نه نیسي. ولې په دنیا دارالتکلیف ته نو ځان به پکې تکلیف نه خلاصې. او آدم علیه السلام کې اعتذار بالقدر کړی دی نه په عالم الارواح کې کړی دی. خو خیر د آدم علیه السلام نه دغه کار سرزد شو نو چې الله پې خفه شو نو آدم علیه السلام الله ته څه وایي وایي یا الله وی د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په توپیل درنه درخواست کومه چې الله زما د لغزش او دا خطی مات کا. نو رب العالمین ورته وی آدم وی ته محمد صلی الله علیه و آله وسلم څه پیژنې. نو حضرت آدم علیه السلام ورته څه وی وی یا الله تا چې کله زه په خپل قدرت باندې پیدا کړم او په ما کې د روح واچو نو چې ما سر اوچت کو عرش ته مې وکتل نو په عرش باندې ستا نوم سره د محمد نوم لیکلی شوی و. زما د پیدایش نه مخکې ستا نوم سره په عرش دا د محمد نوم لیکلی شوی و. وایي ما په دې اړه کې سوچ وکړو چې دا د کم انسان نوم الله د خپل نوم سره لیکلی دی نو پته ولګی چې د نه زیات خوښ انسان الله ته بل نشته. نو ځکه مې درنه د هغه نوم باندې هغه مې درته واسطه که او د هغه په توپیل باندې سوال کومه. الله ورته وی او آدمه همدقه شانتې ده ستا د بچو سردار هغه به دا محمد صلی الله علیه و وسلم او که دې ما نه پیدا کولې ته به مې نه پیدا کړې که د ده د پیدایش اراده مې نه وه کړې نو جنت به مې هم نه پیدا کړې. دومره لویه مرتبه زمونږ د دواړو جهانو سردار مبارک له الله ورکړې ده. پاک پیغمبر مبارک د آدم علیه السلام نه واله تر عیسی علیه السلام پورې چې څومره پیغمبران تیر شوي دي و اذ اخذ الله میثاق النبیین د ټولو پیغمبران نه الله یو وعده او عهد اخیستی دی. څه وعده یې ترې اخیستې ده؟ حضرت علی کرم الله وجهه د دغه ایات تفسیر کې یې راته مختصر ویمه دا عهد یې ترې اخیستی که د اخرې زمانې پیغمبر هغه ستاسو په زمانه کې راغی د هر پیغمبر نه دا وعده اخیستې ده نو لتؤمنن به نو ته به په ایمان هم راوړې ولتنصرنه امداد به هم ورسره کې. هغه پیغمبر اقرار کړی دی او الله ورته اقررتم اقرار هم وکړه هغوی وی او بیا ورته الله وی تاسو هم په دې ګواه شئ و انا من الشاهدین زم د سره په دې ګواه یم. نو د هر پیغمبر نه الله اقرار او عهد اخیستی دی که ستا په زمانه کې د آخرې زمانې پیغمبر راوړې ته به هم پې ایمان راوړې ستا امت به هم پې راوړي امداد به هم کوې. دا د یو پیغمبر مطابق داسې نه دي شوي. دومره لویه مرتبه زموږ ښکلی پاک پیغمبر مبارک له دا الله ورکړې ده. حضرت آدم علیه السلام چې دو بچی به د بیبي حوا برغ برغ پیدا کېدل او د شیش علیه السلام یو د مور د بیبي حوا نه چې پیدا شو نو د سره برغ ماشوم نه پیدا شوی. ولې ځکه د آدم علیه السلام په اولاد کې به محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راځي نو هغه شیش علیه السلام ته هغه رڼا منتقل کېږي. نو چې دی د مور نه پیدا کېده نو د سره بل برغونه پیدا نه شو. نو آدم علیه السلام د خپل بچی ته څه وایي شیش علیه السلام ته ورته وایي ای شیشه وی زما نه پس به بیا ته خلیفې خو یو خبره درته ګورې کومه چې کلم ته ذکر کې ذکر او د رب العالمین د الله خشته ښکلي نوملې نو د محمد نوم هم ورسره له هم ورسره ګوره یادوه او ورته وی دا ولې وی ما چې کلم ستره یو غړولې نو ما د الله نوم سره په غرش باندې او د غرش په خپا د محمد رسول الله نوم لیدلی دی
په جنت کې چې مې کم محل ته کتلی دي نو په هغې لیکلی شوی محمد. په جنت کې داسې یو کوټه نشته، داسې یو محل نشته، داسې یو کور نشته، داسې یو خیمه نشته چې په هغې د لفظ د محمد نی. او بیا ورته وایي ای شیشه په جنت کې چې څومره اونې دي د هرې اونې په پاڼې باندې محمد نوم لیکلی شوی دی. او بیا ورته وایي ای شیشه د سدرة المنتهی پاڼې مې چې ولیدې په هغې محمد لیکلی شوی. او بیا ورته وایي ای شیشه چې ما د شجر توبه اونو ته وکتل نو د هغې په پاڼو باندې محمد نوم لیکلی شوی دی. وی الله په اسمانونو کې ګرځولی یم، وی اسمان هر اسمان مې چې وکته نو په هغې کې د محمد صلی الله علیه و وسلم نوم لیکلی شوی. ټول وایي الحمدلله. نو داسې ځای مې نه دی صحیح کړی چې په هغې د محمد نوم نی. نو ته چې کلم د الله نوم اخلې نو د محمد نوم ورسره ګوره اخله، ځکه دا د الله خوښ بندر او د الله پاک خوښ بندر خوښ. نو دا زمونږ د دواړو جهانو سردار مبارک غلوی شان د دې نرونو دا معلوم شو. یو جالګرو کبې دغه ونیو په دغه کې یعقوب صیاد، نو چې هغه کب یې بار ته راوښکه نو د هغه په یو طرف باندې لیکلی دي شوي لا اله الا الله، په بل طرف باندې لیکلی شوي محمد رسول الله. وایي هغې کب ته چې مې وکتل وایي د هغه مې احترام وکړه، هغې اوبو کې مې واپس پرېښود. نو په اسمانونو کې هم د رسول الله مبارک نوم، په جنت کې هم د رسول الله مبارک نوم په پاڼو باندې، او په دریاب کې هم په کب باندې د رسول الله مبارک نوم. الحمدلله. او ګوره موږ هم یادو که نه، موږ وایو لا اله الا الله محمد رسول الله. که موږ ذکر کوو نو د الله نوم اخلو خو ورسره محمد رسول الله الحمدلله وایو. نو د دواړو جهانو سردار مبارک چې دنیا ته راته نو مخکې داسې نهې نهانې ښکاره کېدې. یهودیان دا خو د پخوانو کتابونو عالمانو، هغوی ته پته وه چېرې د آخر زمانې پیغمبر دا راتلو والا دی. حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه دا د رسول الله مبارک صحابي دی او د شپږو شلو کالو په عمر کې وفات شوی دی. 80 کال په جاهلیت کې تیر کړی دی او 80 کال په اسلام کې تیر کړی دی. دی وایي د 7 کالو د 7 کالو وایي زما پلار له یو سړی راغی ثابت د هغه نوم وایي زموږ رشته دارو او وایي پلار ته مې وایي چې د بنو قریظه یهودي دی او ما سره ډېرې زیاتې جګړې کوي. اولادام راته وایي چې د آخر زمانې پیغمبر بس پیدا کېدو والا دی او هغه به راشي او په هغه باندې به الله پاک داسې کتاب نازلوي لکه په موسی علیه السلام باندې چې تورات نازل کړی دی او موږ به په ایمان راوړو او تاسو به داسې هلاک کړو لکه د عادیانو په شانتې به هم هلاک کوو. ګوره یهودیانو دا خبرې شروع کړې چې دا به راځي. او وایي داسې د شپې اخره ده، وایي د مدینه منوره کې بار د یهودیانو قلاګانې وي. وایي زه په یو لوړ ځای باندې ولاړ وم، یو یهودي دی هغه سره د اور شغله د لاس کې دا دړې مړې به خلکو هغه شونټۍ بلولې رڼا به یې کوله بلېده به او داسې کریکې وواله داسې چې مضبوط اواز یې وکړه. وایي دا خلک راجمع شو د هغه نه. وایي هغه ته وایي چې صاحبه څه دي؟ وایي هغه ورته وایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم او د احمد ستاره راختلې ده او دا ستاره چې د احمد راوخته نو دا چې پیغمبر پیدا کیږي نو دا ستاره راخیږي. بغیر د پیغمبر د پیدا کېدو نه بغیر دا ستاره هیڅ چرم نه راخیږي او نن هغه ستاره راختلې ده او ښکاره خبره چې بل پیغمبر راتلو ولا خو نشته، صرف دغه د آخر زمانې احمد پیغمبر به راځي نو د هغه ستاره راختلې ده. معلومیږي دا چې هغه پیدا شوی دی. وی خلکو ورپورې وخاندل چې یاره د ته پکې لا ګوره خلک ترې روان شي. ګوره هغې ځای کې هغه یهودي مو وی د هغه ستاره راختلې ده. تبع دا د یمن بادشاه په مدینه منوره باندې تبع تیرېده. نو چې کله مدینې منورې ته راغی نو هغې ځای کې ورسره د یهودیانو دا علما دا بیا ځان سره ګرځول. یره وایي دا علاقه د یثرب دا علاقه وایي دا کلي روانوم. د یهودیان هغه مشر عالم ورته پام کوه چې دا ځای روان نه کې ګورې. ورته وی ولې؟ وی زمونږ په کتابونو کې چې د احمد مجتبی صلی الله علیه و وسلم ذکر راغلی دی هغه به په دې ځای کې پیدا کیږي، دلته به هجرت کوي، هغه به دې ځای ته هجرت کوي. نو پام کوه چې دا ځای ګورې روان نه کې. بیا تبع بادشاه پرېښود. ګوره د یهودیانو ته د مخکې نه پته ده هغه ځای د یمن هغې بادشاه تبع هغه بیا روان نه کړ. د دواړو جهانو سردار مبارک
چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وی ایمان راوړه، نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وی ایمان خو به در باندې راوړم، خو ستا په پیغمبرۍ باندې دلیل او نښه څه ده؟ ایمان در باندې راوړم او در باندې مې راوړ، خو نښه راته وښایه. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا تلی یو ځل شام ته، نو چې شام ته تلی نو په هغې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی ناشنا خوب مې ولید. اوس هم چې یو سړی خوب وویني نو د علماو له راشي ورته وایي د دې خوب تعبیر څه دی. موږ ورته اکثر وخاندو، موږ ورته وایو لکه موږ ته د خوب د تعبیر پته نه لګي. نو هغې وخت کې د یهودیانو چې کوم عالمانو نو هغې یو راهب له ورغلل، وی هغه ته مې هغه خوب بیان کوي، ما ورته ویلي چې زه په سفر باندې راغلی او دا ناشنا خوب مې لیدلی دی، تعبیر څه دی؟ وی هغه راهب ما ته وی چې ته د کوم ځای؟ وی ما ورته وی زه د مکې مکرمې یم. وی ما ته وی د کوم خاندان سره تعلق ساتي؟ وی ما ورته وی د قریش. وی ما ته وی د څه لپاره راغلی؟ وی ما ورته وی چې د تجارت لپاره راغلی. وی ما ته وی چې ستا دا خوب د مبارک وي او داسې چل دی چې د آخر زمانې پیغمبر نوم یې راته واغش، هغه به پیدا کي، هغه پیدا شوی دی، هغه به د پیغمبرۍ دعوه کوي او د هغه نوم به محمدي او د پلار نوم یې عبدالله او مکه مکرمه کې به پیدا کیږي او مدینې منورې ته به هجرت کوي او د هغه په ملګرو کې به تړم بې ملګری ته د هغه به وزیر په دنیا کې او د هغه د وفات نه پس به د هغه خلیفه او جانشین بیا ته وی راته وی چې مبارک شه. وی چې دا خوب تعبیر راته وکړ نو ډېر زیات خوشحاله غږ مې چاته نه دی کړی چې کله د دواړو جهانو سردار مبارک د پیغمبرۍ دعوه وکړه. وی ما ورته وی چې د الله رسول ایمان خو مې در باندې راوړه، معجزه درنه نه غواړم، ایمان مې راوړه، خو دومره ده چې د خپلې پیغمبرۍ یو دلیل خو راته ووایه که نه څه دلیل دی پېژې ته پیغمبرې. وی ما ته وی چې ابوبکره چې کله ته شام ته لاړې او هغې ځای کې دې خوب ولیده او هغې راهب ته هغه خوب بیان که او هغه دله تعبیر درکه، دا زما په پیغمبرۍ باندې دلیل دی. وی ورپاسېدم د دواړو جهانو سردار مبارک ته، وی ځان ته مې را تر غاړه باسه او وی په دې ځای په قبله په دې تندي مبارک نه دی، وی په دې ځای باندې مې پاک پیغمبر مبارک ښکل که، په دې جبهه او په دې تندي باندې مې رسول الله مبارک ښکل که. وی ما ورته د الله رسول ایمان مې دی در باندې. ګوره د مخکې نه هغه نښانې خانې ښکاره کېږي د یهودیانو ته، خو د رسول الله مبارک صفتونه دا په دې کتابونو کې راغلي و که نه. د دواړو جهانو سردار مبارک د یو دغه نه قرض اخیستی و، د یو یهودي نه قرض اخیستی و، ډېر زیات مالدار و. نو رسول الله مبارک د هغه نه څه قرض پیسې اخیستې وې. نو ګوره چې د چا نه د قرض واخیست نو قرض مخکې هم غوښتی شي، خو ښه خبره دا چې په خپله نیټه باندې هغه نیټه باندې سړی قرض وغواړي، مخکې نه دی پکار. نو دغه یهودي د نیټې نه مخکې راغی، پاک پیغمبر مبارک ته وی یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم وی مال خپل قرض راکړه. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته یهودي په دې وخت کې خو ما سره نشته، هغه ورته وی یا به قرض راکې او که نه راکې هم دې ځای کې به درته ناست یم چې تر څو دې قرض نه راکړې ځم نه. رسول الله مبارک ورته وی چې ته نه ځې نو به زه هم در سره ناست یم. د ماسپښین مونږ د دواړو جهانو سردار مبارک وکړو، یهودي ښه بېغمه ناست چې پاک پیغمبر مبارک سلام وګرځو چې وی کتل یهودي ناستې، رسول الله مبارک هم کېناست، صحابه هم ناستې چې یوازې خو پرېښودی نه شو، ضرر ورته ونه رسوي. د مازدیګر د مانځه ټیم راغی، د دواړو جهانو سردار مبارک د مازدیګر مونځ وکړ، دغه شانتې یهودي ناست او رسول الله مبارک مونځ وکړ، هغه هم کېناست، صحابه هم ناستې. د ماښام د مانځه ټیم راغی، رسول الله مبارک د ماښام مونځ وکړ، د ماسخوتن مونځ یې وکړ، یهودي رضی نه خوځي نه. د دواړو جهانو سردار مبارک هم کېناست، صحابه هم کېناستل. د سار مونځ رسول الله مبارک وکړ، شپې هم دغه شانتې وخوړه په ناسته او یهودي ورته ناست هغه خوځي نه چې د پاک پیغمبر مبارک به خیال نه نو صحابو به ورته ګوتې داسې ډکولې، اشارې به یې ورته کولې چې انصافداره په رسول الله مبارک خو د شپه وخوړه، خو د جومات نه به وځي او که نه ګورو به در سره، خو جومات نه قدم بار کې بار شي نو ګورو به دمکې به یې ورکولې. د دواړو جهانو سردار مبارک چې صحابو ته وکتل، وی دا څه کوي؟ وی د الله رسوله د یو یهودي څه حیثیت دی چې راځي او تی په جومات کې کېنولې او تی بند کړې. پاک پیغمبر مبارک ورته وی زه الله پاک د دې نه منې کړی یم چې زه په چا باندې ظلم وکړم.
زه په چا باندې ظلم نه کوم. چې لږه نور هم رڼا شوه هغه یهودي ناست دی، رسول الله مبارک هم ناست دی. چې لږه نور هم رڼا شوه هغه یهودي څه وایي؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک محمد رسول الله. او زه ګوی کوم چې د الله نه ما سوا بل معبود د الله لایق د عبادت نشته او ته د الله رسول مسلمان شو. او بیا د دواړو جهانو سردار مبارک ته څه وایي؟ د الله رسوله دا تا ته چې ما تکلیف ورسو نو زما یو غرض و. زمونږ په کتابونو کې د اخر زمانې د پیغمبر هغه نښې راغلي دي چې دی به سخګونه وي، سختې خبرې به نه کوي، خوی به خراب نی، د بدې بدله به په بدو باندې نه ورکوي. ما هغه معلومات نه کول چې تا کې هغه شته او که نشته. نور صفتونه مې در کې مخکې پیدا کړي وو، ما وی دا نور صفتونه هم پکې ګورم. او دا پکې راغلی چې مکه مکرمه کې به پیدا کیږي او مدینه منورې ته به هجرت کوي او د نوم به محمدي، د پلار نوم به عبدالله وي. نو دغه صفتونه خو درکیو، دا نور مې کتل چې دا شته او که نشته. او بیا د دواړو جهانو سردار مبارک ته وایي نیم مال مې د الله په لاره کې دغه دی وقف کړی دی، او دا باقي چې څومره مال دی د الله رسول استه اختیار دی چې کوم ځای کې لګوه. حضرت ابن عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وی دا یهود ډېر زیات مالدارو. نو ګوره د مخکې نه د یهودیانو ته دا پته وه، ځکه ما درته ویله دوی په کتابونو کې د رسول الله مبارک ذکر راغلی. یو باندې چې د عربي هغه وی ما وی چې زه به د سړي سره خامخا ملاویږم رسول الله مبارک یادو د خبرې به ورم. وی چې رالم نو د دواړو جهانو سردار مبارک روان دی، یو خواته ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی، بل خواته عمر فاروق رضی الله عنه دی. په لاره باندې روان دی، یو یهودي له ورغی. هغه یهودي ته تورات پروت دی، هغه تورات کې لګیا دی، هغه خپل تلاوت کوي. او زوی ناجوړه پروت دی، هغه زوی ته لګیا دی د صبر دغه هم ورته وایي چې بچې صبر کوه. نو د دواړو جهانو سردار مبارک ورته ای یهودي ستارې په هغه ذات قسمي چې دا تورات په موسی علیه السلام باندې نازل کړی دی، نو په هغه ذات دې ستا قسمي چې دې کې زما ذکر شته او که نشته، دې کې زما صفتونه شته او که نشته. او یهودي ورته را سر داسې وړقو چې نشته. هغه زوی یې ناجوړ هغه روچت شو، ورته یې وی ای د الله پیغمبره زما دې په هغې ذات قسمي چې دا تورات په موسی علیه السلام باندې نازل کړی دی، پلار مې درته دروغ وي، نوم دې پکې شته، مکه مکرمه کې به پیدا کیږي، مدینه منورې ته به هجرت کوي، نوم به محمدي، احمد د پلار نوم به عبدالله وي. د استاد صفتونه پکې شته، ستاسو د ملګرو ذکر پکې شته، او کلمه د شهادت وي زه در باندې ایمان راوړم. پاک پیغمبر مبارک صحابه ته وایي دا پلار یې تې خوا کې مسلمان شو، خپل رور ته کښېنئ، د ده د کفن او د دفن انتظام به تاسو کوئ. نو د دواړو جهانو سردار مبارک دنیا ته تشریف راوړی نه دی چې یهودیان لګیا دي پیشنګویي ورکوي چې د احمد مجتبی صلی الله علیه و آله وسلم ستاره راوختله، دنیا ته تشریف راوړی دی. انشاءالله نور چې کوم واقعه ده